دار کوی چې په سوشل میډیا باندې ډېر خلک بنیاد ته غوړ ورکړي چې بنیاد ته فحاشي سٹارټ دا هغه د جل تعالی په بنیاد باندې عذاب راوستي دغه خلکو ته څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو لاول خو په دغه خلکو باندې افسوس دی او د دې په دینی پوهه او فهم باندې افسوس دی. عذاب تعین خو صرف الله پاک کوي شي او کله الله تعالی پیغمبر یې نو هغه کوي شي. په عام انسانانو کې چاته د اطلاع رااله چې دا عذاب دی. بل ټول نه غټه خبره ده چې عذاب په مسلمانانو باندې نه راځي، عذاب په کافرانو باندې راځي. په مسلمانانو باندې چې کلم راځي قدرتی آفات او د ازمیخت یا ازمایش د الله تعالی طرف نه دا غي د ایمان او بلکې موږ ته د خپل کتاب قرآن نه دا درس او نصیحت ملاویږي چې د کوم قانونونو الله تعالی سډیر زیات کار غستل غواړي نو په غي ډیر ازمیختونه راولي. نن سبا چې په پښتونخوا باندې یا په پښتنو باندې کم ازمیختونه دي نو زه دا انم چې پر روان وخت کې الله تعالی د پښتون قام نه ډېر لوی کار اغستو واله دی او د هغه کار هغه تربیت او هغه پریپریشن روان دی. دا مونږ ته زمونږ دین خی زمونږ اسلام مونږ ته خی کم خلک چې دې ته قهر وي یا دې ته د الله تعالی عذاب وي د هغې په پوهه باندې د هغې په فهم باندې ډېر زیات افسوس دی او زه د هغې نه مطالبه کوم چې خپل دا کمنټس هغې واپس واخلي د خلکو په زخمونو باندې د مالګې نه دوړئ. بل دا چې په بونیر کې د فحاشي د ټولي دنیا دلته رااله فحاشۍ په کم ځای کې دي او آیا دا قهر چې راغلی نو دا څه په شرابخانه باندې راغلی که دا چېرته کې په رنډي خانه باندې راغلی که دا خو په عامو ماشومان او زنانه زمونږ عام بېګناه مسلمانان په دې کې شهیدان شوي دي. بلکې مونږ دا ګڼو چې کم احادیث مبارکه دي چې په فلډ کې یا په اوبو کې کم مرګ واقع شي دا د شهادت مرګ دی نو دا خو شهدا دي. د دوی په باره کې دا خبره کول یا دا کمنټس ورکول چې دا د الله تعالی عذاب دی دا ډیره زیاته د ناپوهۍ او د جهالت مظاهره ده. څوک چې هم دا کمنټس ورکوي نو دته زه جاهل ویم دته زه پوهه سړی نه ویم.